سلامونه احترامات ګرانو کتونکو خبره ترې به کوو په قرشي فاونډیشن پاکستان باندې چې په 400 کې یو ډېر لوی پری میډیکل کیمپ تابع کړی وه په توره پاڼه کې او دا قرشي فاونډیشن پاکستان حکیمان راغلي وو باقاعده دوايانې یې خلکو ته پرې ورکولې د هغې چیک اپ یې کو او په دغه کې په سوونو هغه خلکو ګډون وکړو چې هغه څه سیلاب ځپلي وو څه باران وهلي وو څه غریبانان وو او زموږ یو ډېر تکړه سوشل اکټیویست ظهور احمد ظریف خیل صاحب په دې کې یو ډېر مهم رول لوبولی وو چې دغه سیمې ته یې دغه لوی کیمپ راوړی وو توره پاڼه کې څنګه چې موږ مخکې ذکر کړو چې په دغه ځای کې یو سکول دی او په دغه سکول کې 240 ماشومان دي او 2 کمرې دي او 3 استادان دي نو تعلیمي لحاظ سره خو هم دغه ځای کې ډېرې زیاتې مسلې دي او د صحت معاملات چې کوم دي نو هغه خو نن سبا ډېر زیات ګمبیر شوي دي ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې چې ډینګي څومره زیاته ده نو هغه صرف په 400 کې ده او په 400 کې بیا رزړی میرآباد دی خو ډېر زیات وهلي دي او ډیچو واسع الله صاحب په دې کې خپل भरपूर کوشش کوي تر دې چې سپری دې وخت کې هغه د جیبه کوي د یار دوست نه کوي نو زه یم چې هغه حکومت څه شو بلکل د حکومت کردار په نظر نه راځي نو په داسې وختونو کې د داسې قسمه کیمپونو ډېر اشد ضرورت دی ځکه چې سیلاب دغه ضلع خو هم وهلې ده په ترنو کې هم ډېر کورونو ته څه د 100 پورې کورونو ته دغه اوبه ورغلي دي او هغې خلکو کې هم د سکین بیماري خو هم ده نو خو نور خلک هم زموږ دا غږ ګوري نو پکار ده چې هغوی 400 طرف ته پاملرنه وکړي 400 کې په مختلفو ځایونو کې موږ ورته په ګوته کولی شو چې هلته کې پری میډیکل کیمپ ډېر اشد ضرورت دی او زه مننه کوم د قرشي فاونډیشن پاکستان چې په توره پاڼه کې دغه کم پری میډیکل کیمپ لګولو په دې کې میل فیمیل ډاکټران یعنی حکیمانې چې کوم دي نو هغوی په دې کې موجودې وي او په دې کې د زنانو نارینو مشرانو کشرانو ماشومانو چیک اپ یې مو کو چیک اپ سره سره چې کوم دی نو دوایانې خو هم ورکړې زما اړه غوښتل چې هغوی ته د حوصلې دپاره د دادرسۍ دپاره د مننې دپاره په دې باندې زه پروګرام وکړم بیا هم ترې تمه ساتو چې 400 ته به راځي 400 کې داسې قسمه کیمپونو ډېر ضرورت دی نورو خلکو ته هم دغه وایو چې 400 کې دې وخت کې بیمارۍ ډېرې زیاتې شوي دي او صرف دې ته وګورئ تاسو سرچ وکړئ چې په ټوله پښتونخوا کې ډینګي وبا دلته کې په 400 کې چې کومه ده خوره شوې ده او ډېره زیاته ده خلکو ته هم د احتیاط اپیل کوو یو احتیاط دغه دی چې کور کې اوبه مه پرېږدئ کوم ځای کې چې اوبه ولاړي هغه وچوئ لوښي کې چېرته ولاړې په پکي کې بره کوټه راسسېدلې وي او هلته لږې اوبه ولاړې وي نو هلته کې ډینګي ځان له ځای کوي نو احتیاط وکړئ احتیاط سنت دی چې بیا کړېږي نه نو زه یو وارې بیا د ظهور احمد ظریف خیل صاحب د هغه د ټیم او ورسره چې کوم دی نو د قرشي فاونډیشن پاکستان